وروره تاسو دا ووایئ ستاسو نوم څه دی او د دې علاقې باره کې او دا غرونه وادیانې دي څه به وایي؟ جی زما نوم راحت حسین دی او زه د دې کلي د بختۍ اوسېدونکی یم. دا کلی زموږ ډېر خوبصورته دی او زموږ مشران دلته چې راغلي نو په دې سوچ باندې راغلي چې دلته کې دې ځای د آب و هوا دا دونه ښایسته ده چې دې کې لکه هر قسم ته بیمارۍ چې وي نو هغې نه پاکه ده، ځکه چې ډېر ښایسته غرونه دي. او باقاعده دا زما په شا چې تاسو کوم غر دی دې ته مونږ نوم اخلو پوري پیتاو. دا زموږ څه نوم دی؟ پوري پیتاو. ښه نو دا چې کوم دی ګیر چاپېره تاو شوی دی زموږ، نو دغې وجې ورته مونږ وایو چې پوري پیتاو. او دا هغې ټیم سره زموږ مشرانو دا لوجیک ورته ووایه، ځکه چې هغې یو داسې کیسې په دې غره پسې مشهوره کړې وه چې زموږ دا غر چې دی دا زبرګ دی، ځکه چې هغه کیسې چې زه تاسو ته واورم نو تاسو به ترې نه ډېر خوند والئ. نن دې ته کوچیان راغلي وو، اوښان ورسره وو، نو هغې چې کله دا لرګي دې نه وولو هغه په اوښانو باندې بار کړو نو هغه اوښان بیا پاسېدونه. نو هغې پسې بیا مونږ کلي چې څوک هغه وو امیر وو څوک هغه ورغلو نو هغې ورته وویل چې تاسو داسې کار وکړئ چې دې نه دا بار چې کوم دی دا لرګي دا ترې نه کوز کړئ نو دا اوښان به پاسي، ځکه چې دا غر چې دی دا زبرګ دی دې نه تاسو لرګي نه شئ وړی. نو چې آی څنګه یې ترې نه کي شو نو هغه اوښان یې چې اوچت شو او روان شو. خو لکه هغه ټیم سره تر اوسه پورې زموږ دا سوچ مو چې کنه او واقعي دا غر چې دی حالانکې ونې بوټي خو چې کوم دي هر یو څیز دا ونې چې دي جاندار دي ساه اخلي، نو خو هر یو بوټی چې کوم شین وي نو ازبرګ کې دی. نو هغې ټیم سره لوجیک زموږ مشرانو دا و چې دا غر چې کوم و دا پاتې شوی په دغې واجې باندې، مطلب دا دی غر په دې خفه کېږي چې ما نه بوټی مه وښئ. تر دې پورې چې مونږ به کله دا ګورګورې په دغې کې کېږي ګورګورو موسم کې به مونږ تلو نو باقاعده دا مونږ وړو کور ته به چې کله زمبک وغیره به هم راوړو نو هغې کې به چې مونږ واپس راوړو نو هغه چې ګورګورې به مو ترې وشولې نو مور یا پلار یا دی بابا هغې به راته وي چې ګورې دا زبرګ دی نو باقاعده هغه بوټی زمبک چې به وه به مونږ واپس دلته کې راوړو کېشو به مو. خو هغې نه پس چې دا کله شعور راشي دا تعلیمونه راشي نو ځینې ځای کې مونږ لکه ښه سوچ دپاره استعمالو خو اکثر مونږ غلط سوچ دپاره بیا دا استعمال کړو نو چې مونږ ته پته ولګېده چې کنې داسې دا څه ایډیولوژیک شته نه دا خو زمونږ هغې ټیم سره مشرانو دا خبرې کړې وي نو نن سبا پې شروع شوي ده او تقریبا ټول هغه بوټي چې کوم دي نو هغه ډېر خراب شو. هسې قوم خو کوشش کوي چې بچ کوي که نه؟ خو قوم ته پکار دي زمونږ مشرانو ته پکار دي چې دې مخنیوی وکړي. ډېره مهرباني.